أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. سورة هود 35 نمبر آیات. بدی سورة هود 35 نمبر آیات کی نبی علیہ السلام ته خطاب دی ته ادخال الهی ویل کیږي چې بدی ما نبی علیہ السلام باندې کوم اعتراض کېده چې کوم قرآن ته ثبوت کې پیش کېده پیغمبري او د احکامو لپاره نو داري د ځان جوړ کړی دی. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې ورته وایي ان افتریته کما ځان نه جوړ کړی د قرآن فعلی اجرامي په ما باندې او بعد د جرم خپل یې د جرم او بعد زما په سر شو وانا بريء مما تجرمون او زه بریم د هغه جرمونو نه چې تاسو یې کوئ، یعنی د هغې وبال ستاسو دی، د هغې ذمهوار نه. دا قول چې کوم دی دا زیات مشهور دی چې دا ادخال الهي دا جدا جمله را جمله معترضه ته ویل کېږي او د دې مخاطب نبی علیه السلام دی او دغه وضاحت دی. دویم احتمال دی کې دا دی چې دا نبی علیه السلام د دې مخاطب نه بلکې نوح علیه السلام مخاطب دی، ځکه چې مخکې نه هم واقعه د نوح علیه السلام را روانه ده، وروسته هم د نوح علیه السلام باز بیا به رسې چې نوح علیه السلام ته به خطاب وي چې نوح علیه السلام ته الله وویل چې که دا کم دعوت او نصیحت چې تاسو ته ما وړاندې که ما خپل ځان نه جوړ کړی نو د دې وبال زما په سر دی، زه ذمهوار یم. او که خپل ځان نه مې نه جوړ کړی تاسو انکار په ناجایزه باندې انکار کوئ نو د انکار جرم ستاسو په سر دی، د هغې ذمهوار نه یم. لیکن دا ورنه قول زیات مضبوط دی چې د مخاطب نبی علیہ السلام دی. و اوحی الی نوح او وحی وکړه شو نوح علیہ السلام ته انه لن یؤمن من قومک، یقینا ایمان نه راوړي هیڅ کله هم ایمان نه راوړي د قوم ستانه الا من مگر هغه څوک قد آمن چې هغه د مخکې نه ایمان راوړی دی. د دې مطلب دا نوح علیہ السلام ته د وحی په ذریعه باندې وښودلی شو چې کوم مؤمنان دي نو دغه دي او دې نه بعد نور څوک ایمان نه راوړي. د هغوی جرمونه او د هغوی ضد او تکبر په دې حد کې و چې هغه د ایمان مستحق نه و، الله تعالی ورته لوی نعمت نه ورکاوه. مفسرینو لیکلي دي چې نوح علیہ السلام تقریبا 1000 کال عمر یې لارو او په 1000 کال کې دې 900 کاله مسلسل محنت کړی دی چې د یو څو کسانو نه علاوه نور ایمان را نه وړو. او دغه څو کسانو باره کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دا دی چې دا اتیاو پورې کسان، اگر چې تفسیر یسیر به کې نور اقوال هم نقل کړي دي، اوه کسان 9 کسان داسې بلې طریقه باندې مختلف اقوال پکې شته، لیکن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا رئیس المفسرین دی او دا صحابي دی او د نبی علیه السلام د تره زوی دی. نو د قرآن په تفسیر کې دا اقوال زیات راجح او معتبر دي. نو معلومیږي دا چې دا کسان به د اتیاو خوشه پورې وو. نوح علیه السلام ته دا وحی دې دپاره وشوله، وروسته تفصیل روان ده چې فلا تبتئس نو ته خفه کېږه بما کانوا یفعلون په هغه خبرو باندې چې دوی کوي. دا وحی اطلاع دې دپاره وشوله چې دې قوم نه د خیر تمه ختمه کړه، ځکه تا چې کله د چا د خیر تمه کېږي او ته به اعتماد وکړې وغیره څه غداري دوکه کوي مسلسل، دا انسان کې زبردست بې اطمیناني او خفګان نه ولاړوي او خلک داسې ووایم چې زما خیال داسې و هغه داسې وکړه. خو چې یو کس تا ته د مخکې نه معلوم چې دا سرکشه دی، ګمراه دی، د خیر تمه ته نشته او دې کله زیاتې هم وکړي خو سړی ته ګیله نه راولاړېږي او سړی هغه مایوسي او خفګان یې ورته نه راځي. نو ګویا چې دا مایوسه کېدل له چا نه د ځان له یو راحت دی چې ته چا باره کې مایوسه شي چې ته نه خیر تمه نشته، بیا به دې تمه نه کې او چې کله دې تمه نه کې نو تا ته به دومره بې اطمیناني او بېچیني نه راځي. نو نوح علیہ السلام د غم لرې کولو دپاره الله تعالی نوح علیہ السلام ته وویل چې دې قوم باندې نور اعتماد مه کوه، دا د ایمان والا خلک نه دی. چا چې ایمان راوړلی دغه دی نور یې نه راوړي، څه مطلب دې باره کې نور مزید فکر او درد مه محسوسوه. دا د هغه وخت خبره وه چې کله نوح علیہ السلام سره ظلمونه د قوم له طرف نه ډېر زیات شو. نوح علیہ السلام 100 پیړۍ محنت وکړو، مسلسل به لګیا و. ته یوې پیړۍ نه مایوسه شو نو داسې فکر بیا وکړه چې کېدای شي به د اولاد کې څوک پیدا شي، هغې نه به مایوسه شو، ځکه د پلارانو مشرانو نه به غلط تعلیمات په کورونو کې روان وو د نوح علیه السلام خلاف.
بیا به هغه پیړۍ ختمه شو بله به راله په هغې باندې به نوح علیه السلام محنت کو داسې پیړۍ به تېرېدلې خو چا د نوح علیه السلام خبره نه اورېده او نوح علیه السلام د لیوني په نوم باندې مشهور په قوم کې او په علاقه کې مفسرینو لیکلي دي چې یو واقعه پکې داسې هم راله چې یو سړی خپل زوی په شا کړی دی په لاره باندې روان دی چې دې زوی د نوح علیه السلام باندې سترګې ولګېدې پلار ته یې وویل چې لږ مې کوز کړه دا لیونی یو څو کمر یې ولم او بیا به مې په شا کړي هغه ویل ښه خبره ده دا وله کوز یې کړو او بس هغه بې د کمر ګزارې وکړې د دې واقعې نه بعد د نوح علیه السلام خفګان او مایوسي ډېره زیاته شوه نوح علیه السلام د دې نه بعد خیریه وکړې سورت نوح کې د نوح علیه السلام خیریه هم ذکر دی او داسې خیریه وکړه چې دې خلکو چې څومره محنت زه کوم نو د دې نفرت نور هم سوا کېږي او ربه دا ټول ختم کړه د دوی نه یو کور د دنیا په سر باندې پاتې نه کړي لا تذر الارض من الكافرین دیاره د کافرانو یو کور چې هم پرې نه دی ځکه چې دوی کوم بچي راوړي نو هغه بچي هم ګمراه او سرکشه دي د خیر تمته نشته دا ختم کړي نوح علیه السلام سوال الله تعالی قبول کو او نوح علیه السلام ته الله تعالی اطلاع هم ورکړله چې بس د قلی نور مؤمنان کېږي هم نه د دې نه بعد سوره نوح کې د تفصیل شته نوح علیه السلام چې کله دا قوم د غر کېدلو خبره وشوله وحي وشوله دې نه بعد به دې قوم باندې داسې عذاب راغی چې دوی شنډ شو ټول شنډ شو بچي نه کېدل تقریبا د 2 کالو پورې به دې کې ماشومان نه دي پیدا شوي او د دې نه وروسته نوح علیه السلام ته دا وحي وشو چې واصنع الفلک جوړه کړه کښتۍ بأعیننا زموږ په نګرانۍ کې ووحینا زموږ په حکم سره د دې آیت مبارک کې مفسرینو لیکلي دي چې نوح علیه السلام د دې کښتۍ نه وړاندې چا کښتۍ او جازونه او بحري بیړۍ نه پېژاندي او دا اولنی ځل چې نوح علیه السلام کښتۍ جوړوي نو نوح علیه السلام کښتۍ لیدلې نه وه نو ښکاره خبره وه چې نوح علیه السلام ته یې پته نه وه نو الله تعالی ورته وویل چې دا کښتۍ زموږ په نګرانۍ کې او زموږ په حکم سره ته جوړوه بیا د دې نه وروسته جبرائیل علیه السلام راغی جبرائیل السلام د کښتۍ تمام ضروري سامان چې څومره به دې کې لګېده هغه ټول یې راوړ حاضر یې کړو او بیا نوح علیه السلام ته به جبرائیل علیه السلام هدایت کو او نوح علیه السلام په هغې باندې عمل کوه او په دې باندې کار روان شو لیکن دې کې دا خبره یقیني نه ده چې یاره نوح علیه السلام دا میخونه په خپله ټکوال جوړولی او که نه څوک یې ورته راوستي ځکه چې کله د جوړولو نسبت دا مالک تم کېږي لکه خلک وایي پلانکې سړی کور جوړ کړو هغه ولې مصریانو جوړ کړی خلک یې نسبت مالک ته کوي خلک ټیکهدار ته نسبت کوي خلک منشي ته نسبت کوي حالانکه کار مزدورانو کړی نو د دې کې بس دواړه احتمال پاتې دي چې نوح علیه السلام په خپل لاس جوړوله او که نه دې له څوک کتري هغو جوړوله دې کې قرآن او حدیث داسې تعین نه دی کړی دواړه احتماله داسې پاتې شو د دې کښتۍ چې کوم دی نو کښتۍ باره کې جبرائیل السلام وحي ښودنه کوله او کښتۍ روانه شو جوړېدله په دې کې مفسرینو لیکلي دي چې د انسان څومره صنعتکاري ده او څومره ضروریات او پیشې چې د انسان ته ضرورت دی دا ټولې پیشې پیغمبرانو ته د وحي په ذریعه باندې ښودلی شوي او د صنعتکارۍ زیاته وحي د آدم علیه السلام ته شوی آدم علیه السلام په هغه زمانه کې د وحي په ذریعه باندې ساده داسې ګاډۍ هم جوړې کړې داسې ګاډۍ هم جوړ کړي وو چې هغې به باقاعده پایې لرلې او په دې باندې به یې وزنونه یو ځګي نه بل ځګي ته وړل بیا به دغه ګاډو کې ترقي وشوله ورو ورو قلاره قلاره باندې د انجن تصور پیدا شو بیا هغې کې د شیشو لګولو د بندولو د سیټونو او داسې د پاسه د چتونو هغه وروستۍ ترقي ده لیکن آغاز او ایجاد یې د پایو نه وشو او د پایو طریقه چې کومه ده نو دا جبرائیل السلام ته د وحي په ذریعه باندې ښودلی شوي دغه شان ده کې که د اوسپنې کم علم دی چې د هغې نه اوسپنې نه کم څیزونه جوړېږي یا د کپړو ګنډلو کم طریقې کار دی کم ضروري هنرونه چې څومره هم دي نو دا پیغمبرانو ته د وحي په ذریعه باندې ښودلی شوي دي او د دې نه د دې اهمیت هم معلومیږي چې پیشه او روزګار یو بنیادي شی دی نبی علیہ السلام ډېر احادیث لري تایید هم کوي چې الید العلیا خیر من ید السفلا باندې لاس لاندې لاس نه ډېر بهتره ده یعنی بل چې څه ورکې د اخر د هغې نه چې د بل نه والي نوح علیه السلام کښتۍ مقدار څومره و مفسرینو لیکلي د نوح علیه السلام کښتۍ دا 3 چته وه او دا کښتۍ 300 غزه اوږده وه او تقریبا دا 50 غز لوړه وه او دا پلنواله چې کوم دی هم تقریبا دا 1.5 سل غز ښودلی شوی دی دا اوږده ده کولاو ده پلنه ده دا کښتۍ جوړه شوې په کوم ځای کې وه نو دا د عراق بخار کوفه کې تیاره شوې والته پرته وه دې ځای کې د دې روایاتو نه معلومه دا شوله
چې د کشتۍ ضرورت سامان د جبرائیل السلام راوړی دی او تعلیم نوح علیه السلام ته ورکړی دی. د هغې نه بعد کشتۍ تیاره شوې ده. دومره معلومه شوه. دومره بحري بیړۍ چې 300 ګزه اوږدی دا معمولي شی نه ده، غټه بیړۍ ده. د دې واقعاتو نه د چونکې دا روایت خو د احادیثو نه ثابت دي، نو د دې نه معلومه دا شوله چې دې باره کې چې کوم اسرائیلي واقعات مشهور دي او د دې سره تضاد لري، هغه یقینا مسترد دي. کم چې امام قرطبي رحمه الله په تفسیر قرطبي کې هم په تفسیر سره نقل کړي دي. او هغه دا دی چې دا هغه زمانه کې یو سړی ونق نومېده. اسرائیلي تاریخونو لیکلي دي چې ونق دومره غټ سړی و چې سمندر ته به یې لاس وغځاو، د هغې نه به یې میی راواغست او بیا به یې دا بره د نور ته اوچت که به پوخ شو، بیا به یې وخوړ. وایي دونه غټ دا، وایي دومره غټ سړی و چې تا کله به کېناست تا به ویلي وه ډېری ده. او چې کوم قوم ته به وایي غوسه شو، نو وایي دغه قوم ته به بر طرف ته به لاړو او متیاز به یې پرې راپرېښل، د غوڼ قوم به ایسته متیاز به یې وړ. دا اسرائیلي واقعات دي. خان دې ته بیا خبره څنګه وشوه؟ وایي نوح علیه السلام دې له کمیس جوړ کړو، د کپړې نه وي لګړو. نوح علیه السلام له کمیس جوړ کړو، دی پټ کړو. وایي د دې واقعې نه بعد د نوح علیه السلام نه سخت شرمېدو، ځکه چې احسان یې پرې کړی و. د نوح علیه السلام نه وپټېدو او سړی کافر و. وایي د دې نه چې کله دې پټېده نوح علیه السلام چې دا د هوښیارتیا کار یې وکړو دې دپاره چې که دا سړی زما مقابلې ته راووتم دا خطرناک دی، نو زما د احسان لاندې به راشي، مقابله به نه کوي. وایي نوح علیه السلام د ده سره خبره وکړه په دې خبره په دې باندې چې ته به لرګي کټ هم کړې، ماله بیا رام وړې، عرب هم کړې او زه به طریقه خیر ته به لرګي د سږدي او زه بیا هغې باندې میخ وام. نو وایي دا خو غټ سړی دا کارونه کولی شو. خبرې به دې باندې وکړه، دې ونق ورته وویل چې ما په خېټه باندې موړ کړي او دا کار زه کوم، دا هر څه در زه په ټیکه باندې علم خو صرف په خېټه باندې مې موړ کړه. نوح علیه السلام ورته وویل ټیک ده. او دې ونق ډېر تاکید وکړه چې ګورې هسې نه چې په نیمه کې مې پرېږدي. وایي د دې نه بعد چې کله کښتۍ تیاره شوه نوح علیه السلام یوه روټۍ راوړه ورته یې کېښله. ونق حیران شو چې زما دې دومره غټ وجود ته ګوره، زما دې خوراکونو ته ګوره، او زه د خوراک په ارمان یم سمندر ته راس کښته کوم شي نه رانیسم، هغې زما کار نه کېږي او دا روټۍ به ماله څه وکړي. نوح علیه السلام ورته ویل یریږه مو، زه د خپلې وعدې پابند یم او دې باندې صرف بسم الله وکړه بیا وخوره. بسم الله چې وکړه دا سړی په دې روټۍ باندې صحیح موړ شو. بیا چېرته لاړو؟ وایي طوفان چې کله راووته نو دا د کښتۍ کې خو د ځای نه و او دا ډېر غټ و. نو وایي دا دغسې روان و، چت روان و، د اوبو نه ډوبه و، وایي ستر یو چت. او چې کله به دا کښتۍ روانه وه د فرشتو به کم تسبیحات ویل، د کښتۍ په خوا کې به روانې وي او د خلکو به ویل، نو وایي دې کس به اورېدي. وایي څه ځای پورې سفر وکړو لیکن هغې نه بعد طوفان هغه سیلی راغله او دی واړته او ډوب شو. دا قصه دا واقعه چې کومه ده دا اسرائیلي واقعاتو نه ده. اسرائیلي واقعاتو اصول دا ده چې کله قرآن او حدیث سره ټکراو لري دا مستردي، دا به یقینېږي نه، دا به رد کېږي لازمي. او چې کله قرآن او حدیث سره تضاد نه لري نو بیا موږ تصدیق هم نه کوو، کېدای شي که دروغي، او تردید هم نه کوو، کېدای شي که رښتیایي، بیا پکې موږ کار نه لرو. او بیانولو کې لا بأس به بیا پکې باک نشته، که څوک بیان هم ټیک دی که نه بیان هم ټیک دی، لیکن د دې احکام نه معلومېږي، د اسرائیلي واقعاتو هېڅ احکام نه معلومېږي. او دغسې اقوال له ساینسدانانو هم دي. ساینسدانان چې کومې تجربې کړي دي په هغې کې دوی مخکې تللي دي او دروغو دعوې ورسره کړي دي، ډېرې زیات دعوې شوي دي. که دغه دعوې د قرآن او حدیثو موافق یې موږ مخالفت نه کوو، بس ټیک دي. او قرآن او حدیث ته به کوم ځای کې ټکراو لارو هغه ځای کې رد کول یقیني دي، خامخا به رد کړي. کوم ځای کې ټکراو نه لري، قرآن نه تایید هم نشته، نه موږ تصدیق کوو نه تردید کوو چې رښتیا دي که دروغ دي. په دې حواله باندې د دوی ډېر عجیبه قصې مشهور دي. لکه مثال په طور باندې دې ساینسدانانو کې ځینو لیکلي دي چې یاره د انسان آغاز داسې وشو چې دا یوه شادو وه، ډېره بوډۍ شو وه، لکۍ ترې ورچېدله، هغې نه بعد د دې بچي چې وشو هغه انسانان شو. نو اوس که یو څیز یو حیوان ته راواله هغې نه لکۍ واچو، د هغې چې بچي کېږي د هغې خو لکۍ بیا یي دا بچ وي، داسې خو نه ده چې ته لکۍ کټ کړله نه بچ وي لکۍ نه داسې خو نه وي. عقل د کوم ځای کې نه هغه شعور د شادوګانو هغه دومره وجغنې چېرته لاړې، دا دروغ دي. هغه عقل شعور مکلفوالی دا خو عقل هم نه رالي. خو په هر حال باندې د آدم علیه السلام قصه مخکې بقره کې تېره شوې ده چې د انسانانو آغاز د کوم ځای نه وشو. آدم علیه السلام الله د خټې نه پیدا کړو د خلافت دپاره، د هغې بیا بچي وشو. حوا علیه السلام د هغې د پختۍ نه الله پیدا کړه، بیا بچي وشو. او دغه شان خلافت دپاره دا نظام دغه وخت تیار شو. نو د شادو والا قصه مکمل مسترد. دین علاوه ځینو ساینسدانانو رایې چې یاره بره سیاره ماته شوله، کته یې ټوټه راولیدله او د هغې نه ځمکه جوړه شوله، دا شی مسترد دی. ځکه چې قرآن وایي چې الله تعالی اول ځمکه جوړه کړه، ثم استوی الی السماء، بیا اسمان ته متوجه شو. معلومېږي دا چې دا ځمکه ترې مشره د اسمان نه، د اسمان ټوټې موټې نه دي راولیدلي. د قرآن نه دي آیاتونو نه معلومېږي دا چې دا قصې مسترد دي. نو دا احوال د هغوی هم دی که داسې واقعات چا هم نقل کړي د قرآن او حدیثو خلاف دا مسترد دي. نو اسرائیلي واقعات هم په دې طریقه باندې
چې کوم د قرآن او حدیث سره ټکراو لري دا مسترد دي ځکه دا مخکینی واقع چې کوم د کشتۍ په احوالو کې ویله دا د حدیثونو ثابت ده نو نوح علیه السلام کشتۍ چې ون دغه طریقه باندې تیار شو او نوح علیه السلام ته الله تعالی وویل چې ولا تخاطبني فی الذین ظلموا ته به خبرې نه کوې زما سره په باره د هغه کسانو کې چې ظالمان دي یعنې ستا رحم شفقت موږ ته معلوم دی چې 9 کال د دې خلکو خواري کوله او ته نه مایوسه کېدلې بیا هم لګیا وي نه او نه هغوی ته په غوسه کېدلې لیکن د دې نه وروسته چې کله ما د دې دپاره د غر کېدو حکم صادر کړی دی نو د دې ظالمانو باره کې به سفارشونه نه کړي چې الله معاف یې کړي چې عذاب پرې رانشي دا خبره به ما ته نه کړي بس دا به غر کېږي انهم مغرقون یقینا دا غر کېدو والا دي خامخا به غر کېږي ويصنع الفلك او نوح علیه السلام جوړوله کشتۍ وړاندې موږ ویل چې ممکنه ده چې په خپل لاس باندې کار کوو ممکنه ده چې دې رهبري کړي بل چا جوړه کړي لیکن نسبت نوح علیه السلام ته دی وکلما مر علیه ملأ او هر کله به چې تیر شه په دې باندې یو سردار من قومه د قومنا سخروا منه نو ټوکې به کولې په ده پورې د نوح علیه السلام نه به تپوس وکړي چې دا څه شی جوړی هغه ویل کشتۍ ده ویل دا ولې جوړی ویل طوفان او سیلۍ عذاب به راځي اوبو او بیا به د دې کشتۍ نه بغیر به زه د پټېدو نه او یو بر د خندا نشنه شو ویل دې قات ته وګوره دې خوشحالۍ ته وګوره موږ د سکرو اوبه نه منو او ته به دې بیابان کې کشتۍ تیارې او دومره غټې غټې جوړې دا څنګه خبره ده مذاق به پورې شروع کړي د سړی ډېر ساده دی دا به خبره باندې نه پوهېږي قال نوح علیه السلام ورته وویل ان تسخروا منا که تاسو ټوکې کوئ موږ پورې فإنا نسخر منکم موږ به هم بدل جواب د ټوکو درکو تاسو ته کما تسخرون که څنګه چې تاسو ټوکې کوئ دې ځکه کې سخر مسخرې ذکر راغی چې تاسو موږ پورې مسخرې او ملنډې کوئ خو یو وخت را روان دی چې موږ به تاسو سره دې بدله درکو د نسخرو کې په معنا د جواب د مسخرې سره دی د دې وروستني آیاتونو کې د هغې تایید معلومیږي او داسې نه ده چې که تاسو ټوکې کوئ نو موږ هم ټوکې شروع کړو تاسو پورې ځکه ټوکې کول دا د عقلمندو خلکو علامات نه دي ټوکې مسخرې خلک خندول اسي دا ټیک کار نه دی دا د ښو خلکو علامات نه دي پیغمبرانو سره بیخي نه ښایېږي او د قرآن صریح آیات هم ده چې یو قوم د بل قوم پورې ټوکې ملنډې نه کوي او ممکنه ده چې چا پورې ملنډې کېږي هغه ډېر بهتره خلک دي د الله تعالی په نسبت باندې نو د دې نه معلومې شوه چې ملنډ او ټوکې به چا پورې ټیک کار نه دی دې ځکه چې کوم د ملنډو ذکر ده چې فإنا نسخر منکم موږ هم ملنډې کوو ټوکې کوو تاسو پورې دا جواب د ټوکو دی چې تاسو ته به عملي جواب د ټوکو میلاو شي کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوکې کوئ فسوف تعلمون زر ده چې تاسو به خبر شئ من یأتیه عذاب چې چارته راځي عذاب یخزیه چې وبه شرمېده لره ویحل او نازل بشي علیه به د باندې عذاب مقیم عذاب دایمي اولنی عذاب نه مراد دنیاوی عذاب دی عذاب یخزیه دې عذاب د انسان و شرمې ذلیل کی دین دنیاوی عذاب مراد دی او ردوی عذاب نه د قیامت عذاب مراد دی عذاب مقیم نه مراد د قیامت عذاب دی ولتا سو به ویل چې دنیا کې سو غر کیږي او په آخرت کې به همیشه عذاب کې سو گرفتاریږي